الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، کله چې ماشوم په جمع مذکر سالم باندې پوه شي د دې نه بس ولې د مینګه تثنیه وهلو نو ورته وایي چې بچی تثنیه اعراب حالت رفع में الف लफ्ज़ मा क़बल मफ़तूह के साथ हालत नस्ब गुजरी या लफ्ज़ मा क़बल मकसूर के साथ په حالت د رفع کې چې کوم دي نو الف لفظي ما قبل مضموم سره او په حالت د نصب کې چې کوم دي یا لفظي ما قبل مفتوح سره وي. دې طریقې سره ودی موږ څنګه په دې باندې بیا پوهیږو. هذان رجلان، هذان مبتدا، رجلان چې کوم دي نو خبر. رجلان وایي چې مرفوع د مرکب کم قسم دي تثنیه ده. ها اعراب یې وایا حالت رفع में الف लफ्ज़ मा क़बल मफ़तूह के साथ रजुलान, हालत नस्ब गुजरी में या लफ्ज़ मा क़बल मकसूर के साथ रजुलैन रजुलैन. पदे माने में भी कोई गुदा बशंद हम मौजूदा इराब होए बजे नो मौजूदा इराब तदी जगह में नसली हालत रफी में अलif लफ्ज़ मा क़बल मफ़तूह के साथ रजुलान नशंद अरसलना इलैहि मुस्नैन. ودي زي كده ګورې من ماشوم ته دا وایي چې لکه رجلان نو اعتراض به من وکړو چې بچی موږ ویلو چې دا خبر به مرفوع وي نو پکار خو دا وي چې رجلان نو راغلی وي یعنې د نون باندې موږ څه کړی وي په دې باندې چې کوم دی نو پیش راغلی وي نو دلته کې خو خبر دی هغه چې کوم دی نو مجرور راغلی دا څنګه چلو شو نو په دې ځای کې موږ پوهېږو چې ګوره دلته کې زموږ چې کوم دی نو د نون سره کار نشته دی د تثنیې نون چې کوم دی نو دا به وي مجرور اعراب چې موږ جاري کړو نو هغه موږ په الف باندې جاري کړو چې الف لفظ ما قبل مفتوح نو دلته کې رفع چې کوم دی نو هغه الف سره ده هغه پیش سره چې کوم دی نو ضمیر سره نه ده نو په دې وجه باندې اعراب موږ په څه باندې جاري کړو په الف باندې جاري کړو په دې ځای کې موږ پوهېږو دغه شان دی ارسلنا الیهم اثنین کې ګورئ ارسلنا فعل فاعل الی جار مجرور چې کوم دی دا بار متعلق شو اثنین چې کوم دی نو دا ول مفعول به شو نو مفعول به ته د اثنان د لومبي موږ تاسو کو چې بچي دا معرب دی کو مبني دی نو دی وایي چې دا معرب دی دا معرب کوم قسم دی تثنیه دی حالت ضرب چې کوم دی نسلی الف لفظ ما قبل مفتوح سره اثنان او حالت د جر او د نصب کوم دی نو اثنين یعنی دا یا چې الف چې کوم دی دا به موږ سره بیا بدل کو دا به موږ یا سره بدل کو په حالت د نصب او د جر کې به دا الف موږ یا سره بدل کو نون په خپل ځای باندې راشي اثنين اثنان اثنين بولدان بولدين نو ورته وایي دلته کې چې اوم دا اعتراض وکړو چې پکار خدا و چې دا مقبول به دي چې د نون د پاتې کوم دی نو زبر راغلی نو دا ولې دلته کې مجرور راغلی نو بیا ګوجر ورته خدا و نه ورته بیا دې پوهې کو چې ګوره دلته کې کوم دی نو په جمع مذکر سالم کې په اسماء ته مکبرو کې او په تثنیه کې زمین د اخیرنی ټکی سره وایس کار دی نون سره موږ چې کوم دی نو اعراب جاری کو هغه په څه باندې جاری کو په یا باندې به جاری کو په الف باندې به جاری کو جمع مذکر سالم کو چې کوم دی نو په و باندې جاری کو دلته کې کوم دی نو دا منصوب دی په یا سره دا چې کوم دی نو په فتحې سره منصوب نه دی نو ورته وایي چې نون سره زمین کار پدې کې نشته دی دغه شان چې کوم دی نو پدې کې مررتو بولدین کې بیا ورته وایي چې دلته کې مرفوع منصوب مجرور کې څه دی مجرور دی نو جر یې سره دی یا سره لوګونه دا دلته کې د نون د لاندې کوم دا زیر راغلی دی دا جر کوم راغلی دی دا کسره کوم راغلی ده نو دا د بعد وجه نه راغلی ده نو په دې پوهېږو چې نه دا د بعد وجه نه ده راغلی بلکې دا د تثنیې د نون چې کوم دی دې وسیه دا به مکسور وي نو دا د دې خپل علامه ده چې د تثنیې د نون چې کوم دی نو دا وسیه د دې د لاندې به موږ زیر راولو نو ورته وي ښه چې دا نه ده راغلی دلته کې د مرفوع منصوب مجرور کې دا څه شو مجرور شو دا بعد وجه نه نو جر سره راغلی یا سره راغلی چې د نون د وجه نه نه راغلی نون مجرور نه د دې جر سره راغلی یا سره راغلی به د لاره پوښتنه کو چې راب الحرف او راب الحرکت نه نو په دې کې دغه مضبوط چې کوم ډیر اجرا جوړ سره کو چې راب الحرف دی الکه ولې راب الحرف یا راغلی دا ولې راب الحرف یا راغلی دا اعراب الحرف ولې الف راغلی دی په دې طریقې سره کوم دی منصوب ماشوم دې کوم دی راغلی او چلو هوا ان شاء الله ولې دې به کوم دی روان شلو دی به د تثنیه اعراب کوم دی هغه او پیجریه